بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره د دې نه مخکې ماشوم ته موږ چې کوم دی نو څه وښودلو، مفرد او مرکب ورته موږ وښو. په هغې باندې هغه موږ پوهېږو چې مفرد یو دی او مرکب د یو نه سوا شي نو هغې ته وایي. اوس دې پسې چې کوم دی نو ماشوم موږ په دې مفرد باندې پوهېږو چې دا مفرد هر هغه لفظ وایي چې دا یو معنی وښیي، یعنې په یو معنی باندې دلالت وکړي. اوس دا مفرد چې دی نو دې ته کلمه هم وایي. د دې مفرد یا د دې کلمې چې کوم دی نو درې قسمونه دي، یو اسم دی، یو فعل دی، یو حرف دی. اسم او فعل به ته د یو بل نه څنګه جدا کوې؟ نو ورته وایي چې یو علامت د اسم درته ښیم. هغه څه دي؟ ورته وایي چې ګوره بچي ته راته تنوین پېژنې، دو زبر، دو زیر او دو پیش، یعنې میم دو زبر من، میم دو زیر من او میم دو پیش من. من، من، من کوم چې نوراني ګیرې کې ماشومانو ته ښیو. هم په دې طریقې سره ورته وایي چې بچي دا دغه تنوین چې کوم لفظ باندې راغی نو دا به اسم وي، دا به فعل نه وي. نو چې دا ورته کله وښو نو د دې نه پس به دې بیا موږ څه راکوز کړو، تسخیر النحو ته بیا راکوز کړو او په دې کې ورسره اجرا کړو. یعنې دې طریقې سره به د ده نه بیا موږ تپوسونه کوو چې بچي موږ ته ووایه دا فرسون چې کوم دی نو دا مفرد دی او که مرکب دی. لومبې به دې دا اجرا ورسره وکړو چې مفرد دی او که مرکب دی، نو هغه به وایي چې مفرد دی. بیا ورته وایي چې د مفرد موږ درې قسمونه وویله، اسم دی، فعل دی، حرف دی. دا بچي په اسم فعل حرف کې چې کوم دی نو دا څه دي؟ نو هغه به دې ته کې موږ ته ووایي چې دا اسم دی. بیا به ورته موږ ووایو چې تا خو اسم جوړ کړو خو په څه باندې دې وپېژنده؟ او چې علامت د اسم پکې تنوین راغلی دی. دغه شان به چې کوم دی نو څه دی؟ کد مفرد دی که مرکب دی؟ مفرد دی. اسم فعل حرف کې څه دي؟ نو دا چې کوم دی نو اسم نه دی. او به چې دا اسم نه دی. ولې اسم نه دی؟ ځکه چې علامت د اسم پکې نشته دی. دغه شان بیا ته موږ تپوس وکړو زیدون، صرف ته دی زیدون، یوازې د زیدون چې بچي دا زیدون چې کوم دی نو دا مفرد دی او که مرکب دی؟ نو هغه به وایي چې مفرد دی. په مفرد کې بیا اسم فعل حرف کې دا څه دی؟ اسم دی. علامت د اسم پکې څه دی؟ تنوین پکې راغلی دی. دغه شان غلام او زیدین کې صرف ته دی زیدین ته تپوس وکړو چې بچي دا زیدین چې کوم دی دا مفرد دی او که مرکب دی؟ نو هغه وایي چې دا مفرد دی. ها مفرد کې بیا اسم فعل حرف کې دا څه دي؟ نو وایي بچي اسم دی. علامت د اسم پکې څه دی؟ هغه وایي چې دا تنوین پکې راغلی، دو زیر پکې راغلی. دغه شان بکرون مفرد دی که مرکب دی؟ مفرد دی. اسم فعل حرف کې څه دی؟ اسم. علامت د اسم پکې څه دی؟ تنوین دی. دغه شان رجلن چې کوم دی نو مفرد دی که مرکب دی؟ مفرد دی. اسم فعل حرف کې څه دی؟ اسم دی. علامت د اسم پکې څه دی؟ تنوین پکې راغلی. نو په دې طریقې سره د ماشوم سره کوم دی نو موږ بیا په دې یو علامت د اسم کې چې کوم دی نو څوک اجرا دی پکې ورسره وکړو، هغه ورسره پوره ازبر چې کوم دی نو یاد کړو.